بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 86 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږه په موضوع باندې مسا څنګه ماتیږي هغه درس په وایو. چې نواقض د ناقضتون جمع ده. ناقضتون معنا ده ماتونکي او نواقض بیا جمع ده ماتونکي څیزونه. اسباب المسح د مسح ماتونکي څیزونه. نواقض دا جمع ده د ناقضتون او دا بیا مضاف دی د المسح دپاره. المسح مضاف الیه ده. نو د مسح ماتونکي څیزونه. نواقض المسح د مسح ماتونکي څیزونه. نواقض المسح د مسح ماتونکي څیزونه. علی الخفین د خف یوې موزې ته وایي. د څرمنې نه چې کومه جوړه موزه وي خلک یې په یخنۍ کې پخ کوي هغه یوې موزې ته خف وایي او دوو ته خفین وایي. علی الخفین په موضوع باندې یعنی موضوع باندې مسا ماتونکي څیزونه. په موضوع باندې چې کومه مسه وي هغه مسه کله ماتیږي د هغې څه څیزونه دي هغې څیزونو سره دا مسه ماتیږي. نو نواقض المسح د مسح ماتونکي څیزونه علی الخفین په موزه باندې مسه ماتونکي څیزونه. په موزه باندې مسه ماتونکي څیزونه. او دا یو تقریبا دلته مصنف رحمه الله موږ له 5 څیزونه راکړي چې دې سره مسه ماتیږي. نو کل شیء هر هغه څیز ينقض چې هغه ماتي چې هغې سره ماتیږي الوضوء اودس. هر هغه څیز ينقض الوضوء چې اودس ورسره ماتیږي. کل شیء هر یو څیز. هر کل معنی هر او شیء معنی یو څیز. ينقض چې هغه ماتي الوضوء اودس. هر هغه څیز چې هغه څیز اودس ماتي ينقض هغه ماتي همغه څیز ماتي المسح مسحهم. ايضا معنی هم اردو کې وایي بي. ايضا بي یعنی کم څیزونه سره چې اودس ماتیږي هم هغه څیزونه سره مسح هم ماتیږي. ځکه اودس پورا اعضا وینځلو ته اودس وایي. مخ وینځل، لاسونه وینځل، د سر مسح کول، خپې وینځل، دا پورا اعضا او جوارح وینځلو ته مسح وایي. دا اودس وایي. نو اودس دا پورا اعضا او جوارح وینځل دي. او مسح په یو جز باندې په یو حصه باندې لاس راښکلو ته مسح وایي. نو موږ په موضوع باندې مسح راکاږو نو دا موضوع یو جز دی د اودس. او اودس پورا اعضا او جوارح وینځلو ته اودس وایي. او مسح په موضوع باندې مسح دا د اودس یو جز دی. نو چې کوم څیز سره پورا اودس ماتیږي نو هغې سره به دا جز خامخا ماتیږي. ټیک شو جي؟ لکه ګورئ اوس اودس ماتې سره غټ اودس ماتې انسانو کې د پورا اودس مات شو نو موضوع باندې مسح ماته شوه. دا چې اودس کوي دوباره به په موضوع باندې مسح کوي. یا ورکوټې اودس ماتې یو انسانو کو نو هغه اودس مات شو نو چې اودس مات شو دوباره اودس کوي نو دا مسح ورسره ختمه شوې دوباره به مسح کوي. یو کس ته د هغه هوا خارجه شوله نو د اودس مات شو. ټیک شو جي؟ اودس مات شو نو چې اودس مات شو نو په موضوع مسح ختمه شوله. نو چې دا کله نوې اودس کوي په موضوع به نوې مسح کوي. نو کم څیز سره چې اودس ماتیږي هم هغه څیز سره مسح هم ختمیږي. ټیک شو جي؟ نو کل شیء هر هغه څیز ينقض الوضوء چې اودس ماتي چې هغه څیز اودس ماتي یعنی غټ اودس ماتي یا ورکوټه اودس ماتي هغې سره اودس ماتیږي نو ينقض المسح دقه څیزونه مسح هم ماتي. ايضا هم نو کل شیء هر هغه څیز ينقض الوضوء چې اودس ورسره ماتیږي. ينقض المسح ايضا نو هغه څیزونو سره مسح هم ماتیږي. دویم سبب د مسح د ماتېدو ينتقض معنی ماتي المسح مسح ماتي. څه ماتي؟ مسح ماتیږي. څه سره ماتیږي؟ بنزع الخف. نزع اوښکلو ته وایي. اوښکلو ته اردو کې وایي نکال نه. موږ ورته پښتو کې وایو اوښکل. بنزع جاره معنی سره او نزع اوښکلو او خف موضوع ته وایي. نو ينتقض المسح مسح ماتیږي بنزع الخف دا ماتیږي دی. ينتقض ماتيجي المسح مسح ماتيجي ينتقض المسح مسح ماتيجي
بنزع اوخکلو سره د څه شي اوخکلو سره الخف د موزي اوخکلو سره نو بنزع الخف موزي اوخکلو سره مسه ماتیږي موزي اوخکلو سره مسه ماتیږي که دواړه خپو کې موزي دي او د چاردام لیکلې په موضوع د لاس مسه مراخ کړی ده اوس که چرته خپل خارخ کوي یا نور څه تکلیف دی او تا یوه موزه مخکله ستا موضوع باندې مسه ختمه شوله ځکه بیا به ته دوباره چې اودس کې نو خپې به مو وینځي بیا به ورته موضوع ورواچې نو بیا چې د کله اودس مات شو نو اودس په دوران کې به بیا په موضوع باندې مسه کې نو ينتقض المسح مسه ماتیږي بنزع الخف د موزي اوخکلو سره چې موزي دې د خپو نه اوخکلې ستا مسه ماته شوله مسه دې ختمه شوله درېیمه خبره اذا خرج اذا معنی را کله چې خرجه اوزي کله چې اوزي اکثر معنی را زیاتر القدم قدم خپې ته وایي زیاتر خپه الى ساق الخف ساق الى معنی را پورې او ساق پنډۍ ته وایي د خپې دا پنډۍ نه ده دغې ته وایي او خف موزه نو وایي کله چې وځي اذا خرجه کله چې وځي اکثر القدم د خپو زیاتره حصہ الى ساق الخف د موزي پنډۍ پورې نو انتقض ماته شوه المسح مسه نو مسه ماته شوله اکثر د خپه چې دا د موزي د پنډۍ پورې ځکه موزه خو د خپې داسې بره ځای پورې هغه زنځیر وي هغه پکې راکاږي خپه پکې مکمل بنده شي د پنډۍ پورې د دې ګیټو نه بره پورې حصه پورې دا خپه په موضوع کې بنده شي نو کله چې د دې دواړو خپو نه یوه خپه دې د موزې نه لږه غونته ووتله نو ستا مسه ماته شوله ټیک شو دي اوس څلورم نمبر وایي وینتقض المسح ماتیږي ينتقض معنی ماتیږي المسح مسه ماتیږي انتها معنی ختمېدل یا پوره کېدل با معنی سره انتها پوره کېدلو سره مدته خپل وخت ينتقض المسح مسه ماتیږي بانتهاء مدته خپل وخت پوره کېدلو سره یعنی د موزي چې مسافر وي نو 3 ورځې 3 شپې د ده لپاره په موضوع باندې به مسه کوي نو که اوس ته مسافر یې او 3 ورځې 3 شپې دې پوره شوې بس ستا د موضوع مسه ختمه شوله بیا به ته په موضوع مسه نه کوې خپونه به موضوع وباسي خپې به پاکې ووینځي دوباره به ستا 3 ورځې مدت شروع شي او که چېرته په کلي علاقه باندې نو 1 ورځ او 1 شپه ستا د موضوع مدت دی ځکه ته به چې موضوع واچې په هغې باندې به 1 ورځ او 1 شپه یعنې 24 ګنټې ته په هغې باندې دغه مسه کولی شي نو درته اوس وایي وینتقض المسح مسه ماتیږي مسه ماتیږي بانتهاء معنا پوره کېدلو سره مدته خپل وخت چې د مسې په موضوع باندې د مسې خپل وخت پوره شي که نه نو بس ستا مسه ختمه شوله په موضوع دې مسه ختمه شوله بیا به ته دوباره خپې ووینځي دوباره به بیا چې کله اودس کې نو او موضوع دې اچولي نو بیا به پرې مسه کوې پنځمه خبره وینتقض المسح مسه ماتیږي ينتقض معنا ماتیږي ينتقض مسه دا دې ماتیږي ينتقض المسح مسه ماتیږي اذا معنا کله چې وصلا معنا د اورسي الماء ينتقض المسح مسه ماتیږي اذا وصل الماء کله چې اوبه ورسیږي الى معنا د پورې اکثر معنا زیاتره احدى معنا د یو قدمین معنا د دوانو قدمونو نه یو قدم ته یو خپې ته د دوانو خپو نه د یوې خپې ته د یوې خپې اکثرې حصې ته اوبه ورسېدې فی الخف په موزه کې ستا په موزه کې دننه اوبه لاړې موزې ته دننه اوبه ننوتې او د خپې تلې دې یا خپه دې زیاتره حصه یا نیمه لمده شوله نو ستا مسه ختمه شوله موزې به وباسې دوانه خپې به ووینځې ينتقض المسح مسه ماتیږي اذا وصل الماء کله چې اوبه ورسیږي الى
الى اکثر زیاتره پورې احدى القدمین دوانو قدمونو نه یو قدم پورې یو قدم ته دوانو قدمونو نه دوانو خپونه یوې خپې ته فی الخف په موزه کې دننه خپې ته اوبه لاړې یوې خپې ته کې لاړې که دوانو ته لاړې که نیمې ته لاړې که نه پوره خپې ته دې اوبه لاړې نو ستا مسه ختمه شوله نو دا خپو ته چې اوبه ورسي نو هغه خپو ته اوبه رسېدل هم مسه ختموي اوس مخکې وایي لا یجوز المسح نه جایزېږي لا یجوز نه جایز کېږي المسح مسه نه جایز کېږي علی عمامة په پټکي باندې عمامه پټکي ته وایي په پټکي باندې یعنی یو خو په سر باندې مسئ نو سر د سر مسه چې دی هغه به هم په سر باندې مسه کې ویښتو باندې به لاس راکاږي نو که چېرته پټکې یا ټوپۍ دې په سر باندې نو هغه به وباسې لرې به کړي بیا به په سر باندې مسه وکړي نو دلته وایي لا یجوز المسح مسه نه جایز کېږي علی عمامة په پټکي باندې پټکې دې په سر دی او ته وایې چې یاره د سر د مسې په ځای باندې په پټکي مسه وکړه نو دا نه ده جایز نه ده ولا قلنسوه ټوپۍ ته وایي ولا قلنسوه او نه په ټوپۍ باندې مسه جایز ده ولا برقع او نه په برقه یوې زنانه برقه اچولې ده یعنی پوره برقه یې اچولې ده او هغه وایي چې زه اوس برقه نشم لرې کولی را چې په دې برقې باندې به مسه وکړي نو د دې مسه نه جایز کېږي ولا برقع او نه برقه باندې مسه جایز کېږي عوضا په بدله کې عن مسح الرأس د سر مسه د سر د مسې په بدله کې په برقه باندې یا په ټوپۍ باندې یا په پټکي باندې مسه جایز نه ده کذا دغه شان لا یجوز المسح مسه نه جایز کېږي علی القفازین قفاز دا دستاني ته وایي لاس ته چې په یخنۍ کې خلک دستاني اچوي یا زنانه چې په یخنۍ ګرمۍ هر حالت کې د پردې لپاره کومې دستاني اچوي نو هغې ته قفاز وایي قفاز یوې دستانۍ ته قفازین دوو دستانو ته وایي ولا یجوز المسح او مسه نه جایز کېږي علی القفازین په دستانو باندې چې یو انسان وایي یاره زه به د لاس په دستانو باندې مسه وکړم نو دا جایز نه ده عوضا معنا په بدله کې عین معنا ده نه غسل معنا د وینځل یدین د ید تسنیه یدین دی د دواړو لاسونو د وینځلو په بدله کې په دستانو باندې مسه جایز نه ده مسه صرف ځکه دستانې ښکله مسان دي پټکې لرکوله مسان دي ټوپۍ لرکوله مسان دي خو موزې لرکول آسان نه دي په موزو لرکولو کې مشقت دی وخت لګېږي نو ځکه په موضوع باندې صرف د خپو په موضوع باندې مسه جایز ده هغه هم د مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې او د مقیم دپاره 1 ورځ 1 شپه 24 ګنټې چې په کلي علاقه باندې څوک هغه ته مقیم وایي نو صرف په موضوع باندې مسه جایز ده نور که په سر مسه کې نو هغې لپاره به پټکې هم لرې کې ټوپۍ به هم لرې کې او که چېرته لاسونه وینځي نو د لاسونو نه به دستانې لرې کړي بیا به په هغې باندې د لاسونه به پاک ووینځي په لاسونو باندې په لاسونو چې دستانې وي په دستانو باندې مسه جایز نه ده ٹھیک شو جی نو دا مونږ لا مصنف رحمه الله 15 سیزونه راکړو چې دې 15 سیزونو سره مسه ماتېږي او اخره کې پکې ویلو چې دا سیزونه داسې دي چې په دې باندې که ته مسه کې یو پټکې شو پګړۍ او دویم چې دی دا ټوپۍ شوه قلنسوه ټوپۍ ته وایي او برقه شوه برقه زنانه برقه اچولي نو هغه برقه به هم لرې کړي ٹھیک شو او په هغې باندې مسه نه کېږي او نه قفازین دستانې به هم لرې کړي په دستانو باندې مسه نه کېږي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام